بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو، یو ځل بیا افغانستان د یو شمیر وسلوالو تحریکونو ښکار شوی دی. دا تحریکونه د افغانستان په پنجشیر، بدخشا، نورستان، قندوز او هرات سره چې کوم ګیر چاپیره سیمې دي هغې کې شروع دي. که موږ د یاد تحریکونو ذکر وکړو نو نیشنل ریزسټنس فرنټ، افغان فریډم فرنٹ او افغان گرین ټرند، د دې نه علاوه جمعهان فاتح چې د افغان طالبانو کمانډرو دغه تحریک ځان لا په بدخشا کې روان دی. اوس دا تحریکونو د دې مشري څوک کوي او د دې مقصد څه دی هغه تاسو ته وایو. نیشنل ریزسټنس فرنٹ چې کوم دی نو دا خو د کله نه چې په افغانستان کې افغان طالبان راغلي دي نو دا تحریک د هغې خلاف شروع دی. د لومبۍ ورځې نه د افغان طالبانو خلاف یو تحریک و، دا د احمد شاه مسعود چې کوم زوی دی احمد مسعود، هغه د دې تحریک مشري کوي او ویل کېږي چې د پنجشیر تقریبا ټول خلک د هغه سره کلک په دې کې ولاړ دي. اوس د افغانستان د نورو صوبو نه خلک هم په دغه تحریک کې شاملېږي. بل کوم چې افغان گرین ټرند دی نو دا د افغانستان چې کومه خفیه ایجنسي وه ان ډي اس، د هغې سابقه مشر امرالله صالح د دغې مشري کوي او ویل کېږي چې دې کې د افغان فوج، سابقه فوج چې کوم د افغانستان، د هغې اهلکار او افسران شامل دي او ورسره افغان ولس هم په دې. بیا افغان فریډم فرنٹ چې کوم تحریک دی نو یاسین ضیا ویل کېږي چې دا د هغې مشري کوي او یاسین ضیا هم د افغان فوج جرنیل پاتې شوی دی. بل نن سبا وایرل چې کوم تحریک دی د دې دریو نه علاوه هغه د جمعهان فاتح دی. جمعهان فاتح د نن نه تقریبا 15 کاله مخکې د افغان طالبانو برخه جوړه شوې و. هغه یو مهم کمانډر د افغان طالبان، خو دا خبره سرچینې کوي چې په افغانستان کې خاص کر بدخشا کې چې کوم د سونې غر دی او په هغې باندې کوم اختلافات جوړ شو په خپلو کې د افغان طالبانو، د هغې نه پس جمعهان فاتح د افغان طالبانو خلاف اعلان جنگ وکړو او میدان ته راووته او هغه سره هم د افغان طالبانو ډېر زیات وګړي چې کوم دي په دغه تحریک کې شامل دي. اوس دا ټول تحریکونه چې کوم دي نو دا د وسلوالو دي، یعنی عام تحریکونه نه دي. د دې ټولو مقصد چې کوم دی د افغان طالبانو خلاف جنگ کول دی او باقاعده هغې اعلان کړی دی او لګیا دي کاروایانې کوي او تر دې دمه په هغې کې ډېر زیات خلک دا دي چې متاثره شوي هم دي. اوس د په لږ وخت کې افغان طالبان راله، په افغانستان کې حکومت شروع کړو، یو ډېره لویه موقع الله په لاس ورکړه. نو په کار دا وه چې افغان طالبانو د افغانستان دننه او بهر داسې رویه جوړه کړې وی چې خپل ولس هم ورسره کلک ولاړو او نړیوال هیوادونو هم د دوی مرسته کړې وی. خو له بده مرغه د هغې ځینې پالیسۍ د ځینې شیطاني هیوادونو د وجې، هغه ټولو ته پته ده چې هغه څوک دي نن سبا په فرنټ باندې چې کوم شیطاني هیوادونه کار کوي، یو اسرائیل دی یو انډیا ده. نو د دغه ملکونو د وجې هغې داسې پالیسۍ جوړې کړې افغان طالبانو چې نه صرف دا چې افغان ولس د هغې خلاف شو بلکې نړیوال هیوادونه هم د هغې خلاف باقاعده بیانونه ورکوي او په هغې باندې بندیزونه لګوي. دا یو موقع وه افغان طالبانو ته ډېره موده پس راغلې وه خو په صحیح توګه هغې یوټیلایز نه کړه. اوس د افغان امورو چې کوم ماهر خلک دي او کوم زمونږ سرچینې دي هغې دا وایي چې ډېر زر په افغانستان کې یو لوی بدلون راتلونکی دی او دغه بدلون به د افغان طالبانو د حکومت د ختمېدو په شکل کې، یعنی د هغې حکومت به ختم شي او یو ځل بیا به په افغانستان کې عوامي حکومت قایم شي. هسې کېږي خو د وخت نه مخکې خبرې دي، خو دې وخت کې تقریبا عام ولس، سابقه د افغان حکومت وګړي، د افغان ان ډي اس سابقه مشران، د افغان فوج سابقه مشران،
او د افغان طالبانو خپل څه کمانډران دا ټول په یو پیج شوي دي د افغان طالبانو خلاف او ویل کېږي چې نن کومه کاروي شوې سبانۍ کاروي به د هغې نه ډېره سخته وي. په آخره کې دا ویل غواړم چې اوس افغان ولس له پکار دي چې هغوی وګوري چې کم خلک زموږ دپاره ښه یا کم خلک زموږ دپاره ښه دي د هغوی سره ودرېږي او د یو خوشحاله افغانستان دپاره خپلې هڅې پیل کړي. نو دا یو ډېره ښه موقع ده چې افغان ولس د خپل قسمت فیصله وکړي. اگر چې دا فیصله افغان طالبان له پکار وه خو هغوی په دې کې ناکامه شو او افغانستان یو ځل بیا د تحریکونو ښکار شو د انتشار ښکار شو. الله دې وکړي چې د پاکستان سره سره افغانستان او ټول ګاونډي هیوادونه په خپل خپل ځای خوشحالي او ترقي بیا مومي او څومره سخت چې افغان ولس تېرې کړې څومره مشکل وخت کې هغوی ژوند تېر کړه چې دغه پې بیا را نه شي. موږ به دغه دعا کوو چېرته چې احاد اوسئ. الله پامان.